چانس کړی و چې ستا د پلار نیت هم ماته ښه نه دی مدی شي. د دې نه قبل چې کوم دی د هم یو زنانه بله کوروالی چې کوم دی هغه هم وژلی شوي وه مدی شي. خو انا کور څوک شته نه لکه مور پلار رونه خویندې دی ونه یتیمه غونډه کې وه یتیره دواړه وه. په عیار کې مدعیان نشته؟ مدعیان نشته. موږ د خپله طرفه خپله پولیس مدعیان بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم د پیښور تاڼه اورمړ کې. دلته چې یو وقوعه مخې ته راغله، یو واقعه مخې ته راغله چې یاره یو زنانه ده او پولیس له اطلاع وشو چې یاره دا وژلې شوې ده او د خلکو بلکې رپورټ وکړو چې یاره دا خو پانسي شوې ده. بیا په دې کې د پولیس ان تک محنت وشو او دې کې چې کوم هغه ملوث ملزم و مین کیزو هغه هم گرفتار شو. نسچوت اسم الله سے ولاړ دی نه نور مزید کم د دې کیس حواله سره سم معلوماتي هغه تنه اخلو. عزتمندو ویل کېږي دا چې دا د غیرت په نوم باندې دغه کورودانی دی خاون چې کوم دا وچلا. ډیر مننه سر ستاسو ټیم د تاڼه اورمړ ستاسو کوم ډي اس پی محمد علي صاحب ان تک محنت یو انټرس کې سوجي چې دی ویل چې دا کوم زنانه دی وجلی و دی ویل چې دا خو خودکشي کړې ده او کې بیا تاسو دغه د مهنت رنګ وړو او دغه د ملوث منکر شو دا وقوعه سوا دا چې دا په 17 تاریخ باندې تقریبا لږ کم 10 بجې چې کوم دی اطلاع ملو شوې وه. بیا زموږ ټیم چې کوم دی هلته لاړو او هغې چې کوم دی معلومات وکړو نو چې کله دې وقوعې ته ورسېده کور ته ورسېده نو دې زنانه ته چې کوم دی غسل هم ورکړی او دغه راکوزه کړي مو دغه نو دی وی چې دا دی خودکشي کړې ده. خو موږ چې کله بیا انټروګیشن او تفتیش شروع کړو نو هغې معلومه دا شوه چې د پلار او دو په شریکه باندې چې کوم دی دا وجلې وه. د غیرت په نامه وجلې وه، غیرت په نوم باندې چې کوم دی وجلې وه. هغې چې کوم دی داسې وکړه چې دې زنانه چې کوم دی د خاوند خپل هم دا ګویا دی خبره کوي چې زما د پلار ورسره د څو مودې نه خپل هم دغه تعلق ومدی شي او بیا په دې دا دت باندې صرف دا بلیم لګولو چې دا ستا کوروالی چې کوم دی دا بهر ځي او بهر نو د وی چې ما وته چې دا بهر ځي او ته په اعتراض دی نو مړی کا نو د وخت کې دغه ایما شامله ده مدی شي. نو دغه وخت باندې چې کوم دی بیا د 500 رنګ ولا ورکولو. بیا موږ چې تفتیش وکړو نو هغه چې کوم دی وجلې شوی وه. نو په هغې کې چې کوم دی موږ بیا جرمونه لګولي 302 202 203 او 311 34 دا دواړه ملزمان دي. پلار چې کوم دی د اوس عالم گرفتار دی هغه پټ شوی دی. یو اندا چې ټول فیملی د کور نه کډه مډه نه کړې ده بې ځایه شوي دي او کور نه تللي دي مدی شي. مین موټیف دا دی وی چې موږ د غیرت په نوم قتل بالکل هم د غیرت په نوم ځکه وایي چې غیرت په نوم کړی دا چې د دې ښځې کې چې کردار ټیک نه و چې دا به بهر تله او د پلار او دی چې کوم دی ورته ویل چې دا به بهر نه ځي. نو دی وایي چې ما پلار هم ورسره دغه کړي وه هغه هم ورسره هغه اعتراضات دا و چې دی وایي چې د ښځې ماته ویل چې ستا د پلار نیت هم ماته ښه نه دی مدی شي. د دې نه قبل چې کوم دی د ده هم یو زنانه بله کوروالی چې کوم دی هغه هم وژلی شوې وه مدی شي. خو هغه دی چې کوم دی بیا راپورټ کړي یا نو کړي مدی شي نو هغې څه دغه خو نه وه خو دغه زړه خبره وه. نو دا د دویم واده او همدغسې او هغې کې غټه وجه دا ده چې د دې زنانه کور څوک شته نه لکه مور پلار رونه خویندې دی ونه یتیمه غونډه کې وه یتیره دواړه وه. په عیار کې مدعیان نشته. موږ د خپله طرفه خپله خپله مدیریت کې پرچه ورکړې ده او هغې کې بیا چې کوم دی تفتیش کوي زخمنی خان چې کوم دی تفتیش وایي چې زموږ کور والا بد کرداره وه. د انویسټیګیشن مطابق د دې سړي خپله کردار څنګه دی؟ نو د دې کردار خو اوس په پته لګي ځکه چې اوس موږ هم دغه نه کړی خو وایي چې زه په بټۍ کې مزدوري کوم مدی شي. په بټۍ کې مزدوري کې خو په کار خو دا وه چې تا ته ښځې وویلې چې داسې چل دی نو په کار دی چې تا د هغې اصلاح کړې وي که بیا نه نو اسلامي یو طریقه ده د جرم یو نوعیت چې کوم دی دې ته ونه رسېدو په کار دی چې بدی چې ستا په شک وي یا دغه په کار دی طلاق دې وله ورکړې وي نو اوس دا خپل بچي به دې هم نه یتیمانان کېدی تا ته به هم دا نوبت نه رسېدو. لکه مین خبره دا ده د معاشرې دپاره یو پیغام دا دی که نه لکه به دی چې تا ته یو پته لګېده چې داسې چې کوم دی غلطه ده نو چې غلطه ده نو به د هغې تا سره دغه شته دی شرعي چې کوم دی هم یو دغه شته دی نظام شته دی. طلاق به ورکړی ته د اختیار هم دی چې ښځه طلاق کړې وي هغه به قانون خپل لاس کې نه اخېستو نن سبا به چې کوم دی ته به هم جیل ته نه تلي پلار به دې مدی چې د جرم نه بچو او به دی ښځه به هم ازاده شوې وه هغې به خپل کار کولو ته خپل کار کولو. د هغې سره د واده د دې څونه ټایم وشو څونه بچي وو؟ 2 بچي دي تقریبا 7
چې 7 سالې د مخه د واده کی د واده هغه د خپل د جرم اعتراف کوي بالکل او کنفیشن کوي باندې چې دا دی وی چې ما پلار ته ویلي دا هغه ملزم دی د بقول د دې دا وی چې ما د غیرت په نوم قتل کړی دا که یو طرف ته پښتو ته ګوري او که د خلکو رواج ته ګوري نو دا سړی بلته اپریشیټ کیږي که بیا اسلام ته ګوري اسلام سوی اسلام وی چې درې ګویان پکار دیو درې ګویانو سره به هغه دی بیا ګوی کوي او زه خو به دا وایم چې کم سړی دغه کار کوي نو حقیقت خدا دی چې کم کس غلطه کوي نو لازمن دا چې د چا په مخ کې نه کوي په پټه به کوي ظاهریږي دا الله وی چې په داسې خلکو باندې ته پرده واچوه. ستا نام څه ده؟ نجب جی. نجب. ستا والد صاحب څه نوم دی؟ فضل صاحب خان. دغه خبرې تیزه کوه. فضل صاحب خان. د کوم ځای اوسېدونکی؟ د برق ورمړو جی. ښه دا راته ووایه چې دا کومه کور ودانې چې دا تا څنګه دې مړه؟ جیبه دا خو د پلار ما ته داسې دغه کړی چې دا یو ورځ به مخکې هم داسې بار وتې وه ده وښلې وه ښه جي نو چې دا کور ته راغی ده ته ما معده دې په څه وهلم وایي دا بار وتې وه نو مې چې بار وتې وه چې غواړې ټکولې د معدې نه خو ملول وله بهتر و نو جیبه دغه نه وروسته یو ورځ نیمه پس به زه سهار وختي لاړم مزدورۍ له او چې دغه شو به دغسې تلاره پسې وشوه چې دغسې کار شوی پانسي کړي وه جي هغه یې پانسي کړي وه تا ورسره څه کولو ته مې ورسره که نه نه جي هغه پانسي کړي وه پلار یې کړي ها جي پلار مې کړي زه په دغه ټایم دې صرف دغه ما دغه شامله ده چې دې ورته وایي چې کستا دا اعتراض وي او دا بهر ځي وی وجنه مده چې مړی کا په دغه ټکي باندې نو ته سړی له تلم جي زه په مزدورۍ کې لګیا یم زه خپلې د خښتو ګاډي ډکوم لګیا وم چې رنګ راپسې پلار په موبایل شو او رنګ ورسره خبرې کوي شابه بیجانه زر کور ته راشه ما ته ټول کور کې بیجان وایي وایي شابه زر راشه او دقسې کار دی هغوی مرۍ کې پړی دی او ځان یې پانسي کړی هغوی د خولې خبره وه خو چې راغلو نو بیا خبره څه بل شان وه دا بیا تاسو دا ولې ویل چې ردی خودکشي کړې ده چې تاسو ووژله تاسو وایي چې مونږ غیرت په نوم کړی دی پکار چې بیا خو تاڼه کې ویلي مو که نه چې مونږ په دغه جرم پټولو که نه دغه جرم پټولو د جرم د پټولو دپاره چې کوم داسې کولو که نه جرم حل وایي جرم خو حل وایي که نه ولې نه وایي جرم چې کوم دی چې لاړ شو خو زه وګورو په خپله جرم حل وایي چې دا څنګه چل شوی دی او دې خپل جرم پټولو که نه چې مونږ باندې دا بلیم را نه شي چې دا په خودکشي کړی نو دا خو باندې چې تفتیش خو چې کوم دی خلک صحیح طریقې سره وکړي تفتیش خو همداسې نه ده باندې شي مطلب دا چې یو کس وایي چې زه جرم وکړم او د پولیس نه به پټ شي ناممکنه خبره ده ناممکنه خبره په موجوده وخت کې ناممکنه خبره ده باندې شي پولیس له څنګه پته ولګي دا چې دغه دا خودکشي نه ده کړې او دا چې کوم د پانسي شوي ده د هغې ایویډنس شته دی که نه چې کوم دی سړی لاړ شي او مونږ وکته نو موقع نه پته لګېده که نه چې کوم د هغې په مرۍ باندې چې کوم نشانات وو هغه چې کوم دی د دغه نو د خودکشي نه وو که نه دا خپل ځان ګیر کو که نه دا چېرته پټ شو دا ګیر څنګه شو نه جي زه مغې سره راغلی وم نو دا بیا باید کوشو که نه دا چې کوم دی پټېدو مطلب په اسانه راغلو او نه په اسانه څنګه په اسانه راغلو باندې چې دغه به سړي له به چانس ورکوي باندې چې څنګه خپله رالې پلار مې جي پلار مې د هغې نه پس ما په سترګو هم نه لیدلی او جي پلار یې پټ شوی پلار مې پټ شوی څنګه پلار کې دې څه تیاره د لښکاري بس ما ټول دغه مې پلار کې دی جي نو دا ښکاره وي که نه څنګه دغه پلار کې دی لکه پانسي کړي خو هغه ده که نه جي زه خو کار له تلم چې ما پسې تلو شو رالم هم دا کار شوی هسې ته څه وایې چې دا واقعیت هم داسې رښتیا کړي جي بالکل دا چې سم څه شوي دي په دې باندې ته مطمئن یې صرف دومره مې ورته ویلو چې بار ځي او پوه یې پې نو چې دې نه مړه کړې نو ښه ده جي چې سره بار ځي مطلب جي لکه هغوی بدکرداره د معیشته پې دومره پوهېږي او خېټه کې نه دیواله نه دا خلک چې مړی کړي نو ته پې ولې نه پوهېدې د خاوند خو یې ته یې که نه جي ته پې نه پوهېدې جي بس ما په مخ کې داسې څه عزتمندو د دې د ملزم دغه د بیان هم تاسو واورېدو ایس ایچ او صاحب خبرې هم تاسو واورېدې چې دې څه ټایم دوی دا کار کړی دی نو حقیقت خو دا دی چې دوی بیا چېرته ځان ورکوي دوی خو چې جرم وکړي ځان پټ کړي دوی وایي چې یاره به زه مړه وګورې
نو هغه خلک وایي کنه چې زدي موږ سوکو نو د ملزم بوزي ځای څه چوسف دوی د ملزم بوزي عزتمندو دا ملزمو چې د دې خبرې تاسو واورېدې نو دوی چې کله جوړه مو کې بیا حقیقت خدای چې ځان پټي وایي څه چوسف دوی ځان پټ کو دی ویل چې خودکشي کړي خو بهرحال د کې د اورمر تانی اس ایچ او تسم الله صاحب डी एस पी صاحب بخمونی صاحب دې ټول کم ټیمو دې پکې ان تک مهنتو کو صرف او صرف زموږ غرض او مقصد دا دی چې کم د پولیس پروګريسي د پولیس کمی منډیټرلی کمی حالي زدي هغه مون تاسو ته وخایو په اخر کې زموږ کتون کې لیدونکو دا داسې واقعي متعلق کسویل غواړي نو زما خو ټول معاشري لپاره دا اعلان دی چې آینده لپاره هر سړي د نه دی پکار مده هر کله کدا یو خبره راشي چې د غیرت نو د غیرت نو مالي کوم نه انسان نارینه له خدای پاک دا یو اختیار ورکړي دي نو دا جرم په دې چې کوم دی هغه طلاق ورکی نو کم از کم د واړه بچی چې کوم دی د امور پر هومنه نږدې پاتې شي کنه نو یو خو چې کوم دی دا کور مران شو و چې کوم دی بچی یتیمانان شو نو دا غنه خبره ده چې معاشري په اسلامي لحاظ سره چې کوم دی هغه دی او کې دی بیا بل وادو کې نه دی چې خپل جنګ چې کوم دی قانون دی لاس کې نه اخلي ور سړي لنی په کار نه دی ډیر مننه عزتمندو یو جهان مننه تاسو د ټیم